دې شیزونو نه ځان ساتو، خپل آخرت نه بربادو. څنګه چې مې درته وویل چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل د مؤمن شان دا نه دی چې دی دروغجن وي. صحابه ته تپوس وکړو مسلمان بزدله کېدی شي؟ پیغمبر علیه السلام وی او بزدل هم کېدی شي. صحابه تپوس وکړو یا رسول الله مسلمان بخیل کېدی شي؟ پیغمبر علیه السلام وی او مسلمان شوم هم کېدی شي، دی به پیسې نه لګوي. بیا دې تپوس کوي یا رسول الله مسلمان دروغجن کېدی شي؟ پیغمبر علیه السلام وی نه، دا د مسلمان شان نه دی چې دی دروغ ووایي. نو موږ به څه کوو؟ په هره موقع کې یو که په هغې کې زموږ تاوان یو که نه. مثال پلار درته وایي مونځ دې کړی دی او تا ته ښه پته ته د جومات په غاړه نه یې، ته اوس دغه نه راغلم هلته کې ومې که مونځ تا دروغ ووي یا څه بله خبره وي، تا ته وایي دا څنګه دی او تا ته د موقع د حال ښه پته وي، تا به خپله خبره بدله کړي وایي دا ما داسې کړې ده. دا ټول په دروغو کې راځي. دغه رنګې که یو انسان کاروبار کوي هغې کې دې نو احتیاط کوي، د دروغ دې نه وایي. یو څیز خرڅوي او دا ما ته دومره اغوستی دی په دومره راته پروته دی، دروغ ویلي په نوره خپله ګټه ولې اړوې؟ دروغ نه ځان ساتل پکار دي.